کومه معاشره کې چې موږ او تاسو ژوند تیرو دا معاشره دا یو اسلامي معاشره ده، ځکه موږ او تاسو مسلمانان یو او مسلمانانو ته الله پاک ټول ژوند ښودلی دی. په هغه ژوند کې د معاشرتي ژوند هم دی او معاشرتي ژوند دې ته وایي چې د کومو خلکو سره ستا ژوند تیریږي، ستا سره زندگی تیریږي، نو د هغه خلکو سره به څنګه ژوند تیری. د دې رهنمایي اسلام کړې ده. اسلام موږ او تاسو ته دا ژوند ښودلی دی. مثال په طور باندې مور او پلار دی، ځکه دا ډېره نږدې رشته ده. د مور او پلار سره به بچي څنګه ژوند تیروي او دا مور او پلار به د خپلو بچو سره څنګه ژوند تیروي. د دوی چې په یو بل باندې کوم حقوق دي، هغه حقوق هغه اسلام موږ او تاسو ته ښودلی دي. دویم قسم، یو انسان ته د ټولو نه ډېر نږدې دا په خپلو کې دا ښځه او خاوند دي، یعنی دا ښځه به د خپل خاوند سره څنګه ژوند تیروي او خاوند به د خپلې ښځې سره څنګه ژوند تیروي. دا حقوق چې دې ته حقوق زوجین وایي، د ښځې او د خاوند منځ کې حقوق، دا موږ او تاسو ته اسلام ښودلی. بیا دې پسې وروستو چې کوم نسبي خپلوان دي د انسان، تره دی، د تره زوی دی، ماما دی، د ماما بچي دي، ترور ده، د ترور بچي دي، دوی سره به څنګه ژوند تیر. د دوی د حقوقو بیان اسلام موږ او تاسو ته کړی. څلورم نمبر کې چې هغې ته قرابت مصاهرت وایي، د سخرګنۍ په وجه باندې خپلوي، سخر دی، خواښې ده، د هغوی بچي دي، دا قرآن راته ښودلي، اسلام راته ښودلي. د ګاونډي حقوق څه دي، د سفر د خپل ملګري حقوق څه دي، دا راته اسلام ښودلي دا حقوق. ځکه زموږ او ستاسو دین چې دی، دیني اسلام، دا یو جامع او مکمل دین دی، مکمل دین. په اسلام کې بالکل کمی او کوتاهی دا نشته، دې کې څه کمی فاتې نه دی. الله رب العالمین فرمایلی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ستاسو لپاره ما ستاسو دین کامل که، پوره می که. اوس چې الله پوره کړی دی نو دې پوره دین ته د ځان نه نورې ټوټې ورګنډل دا اسلام نه دی، یا شرک دی، یا بدعات دی، یا رسم و رواج دی. ځکه دین کامل دی، دین کې کمی پاتې نه دی. الله رب العالمین قرآن مجید کې د ټولو نه زیات چې د کومو حقوقو باره کې بیان کړی دی، نو هغه د والدینو حقوق دی، د مور او د پلار حقوق دی. مور او پلار دا د دنیا لوی نعمت دی. د دنیا په نعمتونو کې د دې نه غټ او لوی او ښایسته نعمت دا بل نشي کېدی. ځکه د ټول نه بهترین نعمت هغه چې هغه د انسان ته په ژوند کې یو ځل میلاویږي. کوم نعمت چې تا ته بار بار میلاویږي د هغې اهمیت دومره نی، او یو ځل چې کوم نعمت تا ته میلاویږي هغه ستا مور او پلار دی، دا دوباره تا ته بیا نشي میلاویدی. ځکه اسلام د دې ډېر زیات، قرآن د ټولو حقوقو نه زیات د والدینو د حقوق ذکر کړی دی. هغې وجه دا ده، الله قرآن مجید کې فرمایلی دی، بالکل د لومبنۍ سپاره کې سوره بقره کې د بني اسرائیلو تذکره شروع ده، نو په هغې کې دا ویلي دي چې وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله فرمایي بېشکه ما یاد که هغه وخت چې ما واخیستله کلکه وعده د بني اسرائیلو نه په دې خبره باندې چې تاسو به بندګي نه کوئ مګر د یو الله به کوئ، الله سره به هېڅوک هم یو څیز هم شریک نه جوړوئ. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به احسان کوئ. یو ځای الله رب العالمین دا فرمایلی دی سوره بني اسرائیل کې، الله فرمایي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله فرمایلی ستا رب دا فیصله کړې، ستا رب دا فیصله اورولې ده چې تاسو به د بل چا بندګي نه کوئ سوا د یو الله نه، او دا فیصله یې هم اورولې ستا رب چې د مور او پلار سره به احسان کوئ، نیکي به ورسره کوئ. الله فرمایي که چېرې ستا دا مور او پلار دې دواړو کې یو د بوډاوالي حالت ته ورسېد یا دواړه د بوډاوالي حالت ته ورسېد، نو الله فرمایي د هغوی په مخ کې اوف دا هم مه کوه. او الله فرمایي ولا تنهرهما، مور او پلار
هغه ته د زورنې الفاظ مه وایه، هغه راټمه داسې الفاظ هغوی ته مه استعمالوه کم الفاظ چې د هغوی زړه ته درد رسوي. داسې حرکت او داسې کار د هغوی په مخ کې مه کوه په کم کار باندې چې د هغوی زړه ته تکلیف میلاویږي. وقل لهما قولا کریما، الله فرمایي دوی ته ډېر د عزت خبره کوه، دوی د عزت په نوم باندې رابله. ځکه حدیثو کې دې نه منې راغلی ده چې یو سړی خپل پلار ته هغه په خپل نوم باندې رابلي، هغه ته نوم اخلي، دې نه منې راغلی. علماو لیکلي دي چې په هره معاشره کې چې د پلار دپاره کم د عزت لفظ استعمالیږي هغه د عزت په لفظ باندې به دی خپل پلار یادوي. موږ عام طور پښتو کې څوک ورته لالا وایي او څوک ورته بابا وایي، څوک ورته ابو وایي، دا هغه د عزت الفاظ دي زمونږ په ژبه کې. داسې نورو ژبو کې به نور الفاظ دي. که الله فرمایلي وقل لهما قولا کریما، او دا مطلب هم دی چې د هغوی په مخ کې ډېر د ادب الفاظ استعمالوه. که خبرې کې او فلار دې ناست دی نو د هغه په مخ کې د ادب د حدودو نه بار مه وځه. او الله قرآن مجید کې فرمایلي سوره لقمان کې چې ووصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما انسان ته د مور او فلار په باره کې د ښایسته اخلاقو د ښایسته خوی د دې حکم مې کړی دی، د دې وصیت مې ورته کړی. او بیا الله فرمایلی دی دغه آیات کې وروسته جملې دي چې حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. الله فرمایي دغه مور دا په یو تکلیف باندې اوچت کړی دی، د پاسه بل تکلیف. یو تکلیف هغه دی چې دی 9 میاشتو پورې د بوج اوچت کړی دی، او دغه بوج د دې مور په خپل رحم باندې دا ساتلی دی دا بوج. څه وخت مخکې پېښور کې یو پولیس والا سره ملاقات وشو، نو هغه دلته هغه دغه تړلی و، اوسپنه څه شی چې د ګولۍ نه پې ځان بچ کوي که. نو ما ویل چې دا تاسو تکلیف دی؟ ویل ښه ډېر تکلیف دی ځکه چې درونی که نه. نو موږ کې یو طاقت والا سړی 3 یا 4 کیلو یا 2 کیلو یو څیز ته چاته په دې اوږه وتړه چې دا ګرځوه، دی به څومره په تکلیف کې په هغې باندې. او دغه مور ته 9 میاشتې وګرځئ، 9 میاشتې. بیا د هغې د پیدایش چې ماشوم پیدا کېږي، مور هغه د مرګ او د ژوند په کشمکش کې. او دا شوي دي چې بعضې وختونو کې یو زنانه ته یا د زنانه وارثانو ته ډاکټر یې دا ویلي چې په دې کې تاسو دواړو کې به یو بچ کېږي، یا به دې دا بچی بچ کېږي یا به ته. نو مور یې دا خوښوي چې زه دې بچ نه شم خو چې زما دا بچی بچ. دا څومره شفقت دی، دا څومره رحم دی. الله فرمایلی دی چې د دې ماشوم حمل بیا د ده له تی ورکول او د تینې جدا کول او اړول، الله فرمایي دا 2 کاله کې. الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک، زما شکر ادا که او د خپل مور او فلار شکر دې ادا که. او الله وایي ما ته ستاسو راتلل دي، زه به سره دا حساب کوم. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه نه یو صحابي تپوس وکړ او ته فرمایل چې ای العمل افضل، په ټولو عملونو کې د ټولو نه غوره عمل کوم یو دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الصلاة علی وقتها، په خپل وخت باندې مونځ ادا کول. دا صحابي فرمایي بیا ما تپوس وکړ دې پسې کوم عمل ډېر غوره دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بر الوالدین، د مور او فلار سره نیکي، د مور او فلار خدمت. وی بیا مې وفرمایل چې دې پسې کوم عمل دی؟ نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الجهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد. جهاد ډېر لوی عمل دی، ځکه حدیث کې راغلی 100 درجې الله جنت کې پیدا کړي او 100 واړې للمجاهد فی سبیل الله، دا د جهاد کوونکي لپاره پیدا کړي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جهاد کې د شریکېدو اجازت وغوښته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه وفرمایل؟ ورته وفرمایل ستا مور او فلار شته؟ هغه ویل او هغه شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل ففیهما فجاهد، ته جهاد د دغه دواړو باره کې وکړه، یعنې ستا جهاد دا دی چې ته د مور او فلار خدمت وکړه. داسې نورم واقعات، ځکه یې سمندرونو مور او فلار هغه نعمت دی
چې دا به تا ته دنیا کې یو ځل میلاویږي، بس دا بار بار نشي میلاویږي. دا چې دلته موږ او تاسو ناست یو او د چا مور او پلار دواړه یا یو هغه وفات شوی، اوس دې ځان له هغه پلار بل نشي فایده کولی. نن موږ شیطان او خپل نفس په دې دوکه کې اچولی یو چې اوس خو زما خپل بچي دي، اوس خو زما خپله ښځه ده، نو اوس د دوی خدمت وکړم که د مور او پلارو. نو په دې خبره ځان پوهول پکار دی چې د ښځې کوم نعمت دی دا بار بار میلاویدی شي. یو ښځه دې مړه شو بله کولی شي، یوه طلاقه شو بله کولی شي، او که ژوندی وي نو شریعت دا اجازت ورکړی چې څلورم کولی شي. یعنې دا هغه نعمت دی چې دا تا ته بار بار میلاویدی شي. بچي تا ته بار بار میلاویدی شي. یو بچی دی نو بل وی، یو د نه الله مکه وفات شو الله به بل درکړي. داسې د دنیا مال، د دنیا دا کور، دا د یو نو بیا به درکړي الله. عزتمندونو مور او پلار هم دقه یو ځلې راغلي دي، دا بیا بیا نه راځي. حدیث کې راغلي حارثة بن النعمان رضی الله تعالی عنه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو موقع باندې ابو هریره رضی الله عنه عایشه رضی الله عنها روایت سره حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دخلت الجنه، زه جنت ته داخل شو، جنت ته زه ننوتم. نو چې جنت کې ما وکتل فسمعت فيها قراءه، ما په جنت کې د قرآن قرائت واورېده، تلاوت کې ده په جنت کې. فقلت من هذا، وی ما ویل چې دا څوک دی چې جنت کې تلاوت کوي او قرآن لولي؟ قالوا حارثة ابن النعمان، ملائکو راته ویل دا حارثه ابن نعمان دی چې دی په جنت کې تلاوت کوي. او دی جنت ته تللی ولې دی؟ دی جنت ته د کوم عمل په وجه تللی؟ هغه حدیث کې دا راغلی دی چې حارثة ابن نعمان چې و دی د خپل مور ډېر زیات خدمت کوونکی و، د هغې سره ډېر زیات نیکي کوونکی و، ځکه د دې نیکۍ په وجه باندې د دې مور د حق د ادا کولو په وجه باندې دی الله جنت کې داخل کړی او جنت کې له دا مقام ورکړی و چې هغلته د قرآن تلاوت کو. ځکه د مور او پلار قدر پکار دی، د مور او پلار عزت پکار دی، او سره احسان پکار دی، او سره نیکی پکار ده. او دا هم واورئ چې څومره چا د خپل مور او پلار سره نیکي وکړه هغومره به د ده بچي د ده سره نیکي کوي، او څومره چا د مور او پلار سره بدي وکړله او د هغوی بې عزتي وکړله هغومره به د ده بچي د ده په ژوند کې هغه چل د سره کوي، هغه بېادبي به بیا د ده کوي. چا مو پلار ته دا وویلې چې ته نه پوهېږي، په دې خبره پوه شه چې د ده بچی به داسې وخت به راشي چې ده ته به وایي چې ته نه پوهېږي، ته د څه نه څه خبرې. ډېر کلونه مخکې ما یو سړی ولیده، لاس یې تړلی و، داسې پلستر یې ته وکړی. ما دا ولې؟ سترګو کې اوښکې راغلې، ویې ژړل او په ژړا کې یې راته دا وویل، خپل زوی یې یاد کړ، دا هغه دا راباندې هغه دا لاس مات. ما خو پېژانده که د یو علاقې سړی و، دی ما لیدلی و چې ده په خپل پلار باندې داسې دکې ورکړې و، هغه یې راغورځولې او لاس یې پې مات کړ. ځکه علماو لیکلي دي الجزاء من جنس العمل، جزا د هغه عمل د جنس نه به تا ته میلاویږي. او د عربۍ په کتابونو کې دا یو خبره ده چې کما تدینو تدان، څنګه چې دې وکړل هغه به سره کېږي. ځکه اسمندورنو ادب دا یو لوی هنر، ادب دا یو لوی ښایست دی چې الله یې یو انسان ته ورکړي. نن سبا زه د ټولو نه زیات سوچ په دې کوم چې داسې یو دور راغی په موږ باندې، داسې یو ژوند په موږ باندې راغی چې په دې ژوند کې ادب ختم شو. بچی سره د مور او پلار ادب ختم شو، شاګرد سره د استاد ادب ختم شو، کشر سره د مشر ادب ختم شو، د بې ادبۍ ژوند شو. بس پلار به په مجلس کې ناستي خبرې به یې زوی کوي، استاد به په مجلس کې ناستي خبرې به یې شاګرد کوي، مشر به په مجلس کې خبرې به یو کشر کوي. لږ یو څه کلونه مخکې څومره ادب و په دې معاشره کې، څومره ادب چې کوم ځای به مشران ناسو هغلته به کشران اول راتلل نه، او چې برال نو لورې به یو طرف ته داسې او غولي به ناسو. نن هغه معاشره ختمه شو، هغه ژوند ختم شو، ځکه خلک پریشانه دي، خلک تکلیف کې دي. او کمې معاشرې نه چې ادب او حیا ختم شي، دغه معاشره دا الله د خوشحالۍ چرم نه جوړوي.
دا به د پریشانو جوړیږي، دا به د تکلیفونو جوړیږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر نشي واپس کولی مگر دعا یې واپس کوي. دعا ولا يزيد في العمر الا البر، په عمر کې زیاتوالی نشي راوستی مگر بر، نیکی، مور او پلار سره نیکی، دا د سړي عمر زیاتی. خپلو خپلوانو سره نیکی، دا عمر زیاتی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وان الرجل لیحرم الرزق، بېشکه یو سړی هغه د رزق نه محروم پاتې کیږي، هغه رزق ترې نه کټ کیږي او فقر پرې راځي، مالداري ترې نه ختمیږي. دا په څه باندې؟ بالذنب یصیبو، د هغې ګناه په وجه کومه ګناه ته چې دی ور رسېدلی دی. که ګناهونه د انسان د رزق برکت ختموي او نیکۍ د انسان رزق یې برکت راولي. که عزتمندورونو معاشره کې معاشرتي ژوند دا پیژندل پکار دي. ادب ځان کې پیدا کول پکار دي. ادب، حیا، احسان او نیکي دا ځان کې پیدا کول پکار دي. دې په وجه به زمونږ د دنیا ژوند ښایسته کېږي او زمونږ د آخرت ژوند هغه به هم ښایسته کېږي. کله چې دا زمونږ ژوندي، الله پاک به امن راولي، الله به خوشحالي راولي، الله به د عزت والا ژوند راولي. رزق کې به مبرکتي، ژوند کې به مبرکتي، هر څیز به مبارکي او برکت نه به ډکي. او که دغه نی نو بیا به هم ژوند د پریشانو وي، ژوند به هم د بدامنو وي. الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو ژوند دا د خیر او د خوشحالۍ او د اطمینان جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم. یا الله تعالی راضي شي، ګناهونه معاف کړي، صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله تمام پریشانۍ د ټول امت مسلمه ختم کړي. یا الله ټول ژوند د اسلام مطابق جوړ کړي، د قرآن مطابق یې جوړ کړي، بچیم صالح او نیک عمله کړي. یا الله د چا چې مور او پلار ژوندي دي، یا الله د هغوی په عمر کې خیر او برکت واچوي، د صحت او د خوشحالۍ ژوند له ورکړي. د چا چې مور او پلار وفات دي، یا الله رب العالمین هغوی له جنتونه ورکړي، د هغوی مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران چې کورونو هسپتالونو کې دي، یا الله ټولو له صحت ورکړي، د صحت او د عفت او د عافیت ژوند له ورکړي. یا الله زمونږ په دې ملک کې امن راولي، اطمینان او خوشحالي راولي. یا الله زمونږ د دې ملک نه دا بې اطمیناني، دا بدامني دا ختمه کړي. د ټولو مسلمانانو د ملکونو د دوی نه یا الله ته دا خوف او ویره ختمه کړي او د امن ژوند له ورکړي. او یا الله د ټولو اسلامي ملکونو حفاظت وکړي، زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي، د هر قسمه دشمن نه حفاظت وکړي. او یا الله رب العالمین ټول دنیا کې د عدل او د انصاف د قرآن مجید د ښایسته نظام راولي. وصلی الله تعالی علی خیر.